ور اعتکاف کې چې سړی په جومات کې کېناسته د سترګو د نظر د ګناه نه دی بچ دې د سترګو د نظر ګناه بیا نشي کولی ولې ځکه عموما د نظر ګناه خو هله کېږي چې بنده بازار کې مارکیټ کې وي په لارو ګرځي ښځو ته ګوري نو دې دلته بند شو جومات ته ښځه نه راځي او دې د جومات نه بار نه وځي او قزیم نو د اعتکاف کې دی دې په داسې اندازې کې سر یې ښکتی چې په سترګو باندې مې غلط نظر پچاو نه لګېږي لاول خو د سترګو ګناه ډېره زیاته خطرناکه ګناه ده دې د هغه ګناه نه بچ شو وګوره یو خبره درته کوم دا هغه معتکف چې ځان سره په اعتکاف کې موبایل نه ساتي ټچ موبایل او که دې په اعتکاف کې ځان سره ټچ موبایل لادن نه کړي نو دې لاړ او غرق شو بیا دی برباد دی ځکه ټچ موبایل چې دی ټسۍ را ټسۍ دله به د ښځو تصویرونه خامخا مخې له راځي دله به د جینکو تصویرونه خامخا راځي دله به ډرامې او فلمونه خامخا مخې له راځي نو اعتکاف کې به ټچ موبایل بالکل نه استعمالوي بلکې زه خو دا وایم ملګرو ته چې عام موبایل هم نه استعمالوي ځان مکمل کټ کړئ د کور نه د دوستانو نه ځان کټ کړئ یاره زه به پرې ضروري سوال جواب کوم ډوډۍ راله راوړم زه به پرې کور سره ضروري خبره کوم چې ما ته پېشمني پاسې او ماله راوړی دا پخوا چې موبایل نه وی نو خلکو اعتکافونه څنګه کول دا موبایل چې نه وی نو د خلکو دا ضرورتونه پوره کېدل او که نه نو اعتکاف اصل بندېدل ځان الله سره ټچ کا او د مخلوق ځانان قطع کا بلکل چې موبایل جومات ته یونیسي موړی که جواز هم شته د بعضې موقعو بعضې ضروریاتو په بنیاد نو هم ځان سره موړی یکسویي پیدا کړي رب العالمین ته او ټچ موبایل خو چې بلکل معتکف ځان سره اعتکاف ته یونیسي یو څو کاله مخکې دا د 12 کالو خبره وه پخوا په دې دغه کې دا شیدونه دا نور نو ما ته یو اطلاع راغلی و ما په جمعه کې ویلي مو یاره 15 کاله مخکې وی معتکفین په جومات کې ناست و جومات کې تاش کو هلکه تا جواري نه وی جواري نه کوله خو په دې ځان له روژه لنډوله مې دې ته سوچه مسلمان وایي تاش په جومات کې کې د خدای سپېره بیا راته چاوي خو چې دا هغه مخ دا خو حقیقت و دا خو جومات هم راته و کسان هم راته وخوړ بیا ما جمعه کې پردم کړو او بیا راته چا ویلي خو دا خبره ما ته پته نشته خو ویلي وی لړو پکې خلکو کوله په جومات هلکه ته خدای ته ناست نو اعتکاف داسې نه دی دا نه چې جومات ته 2-3 ملګري لکان اکثر دا لکان 3-4 کسان جومات کې کښېني یو بل سره ګپ شپ لګوي او خپلې یارانې په جومات کې پایلي داسې نه الله دپاره وایي د جومات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جومات بې ادبي پکې راشي بیا خو به تباه شي چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې وي او تا نه بیا هم د جومات بې ادبي وشي او په رمضان کې د ګنو شنو غرق هم شوي ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی نو د نظر د ګناه نه پکې سړی خلاص یي نمبر 1 دا ډېره لویه خبره ده څومره خدشه شوه دویمه څه ده دویم سړی پکې عبادت زبردست کوي زبردست عبادت پکې کوي فرض خو پکې د سره تکبیر اولا لاندې کوي تکبیر تحریمه لاندې کې داسې خو موږ دغه د نه رامنډه کړو چې امام ښه راته پته وي چې امام هر کله په رکوع ته ځي بس راغربو او په تراویح کې هم ناست دي ګپ شپ لګوي چې امام د 2 رکعت رکوع له ځي یا د لومبي نه ورسره زر په منډه شي ودرېږي ورسره تکبیر تحریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه بهتر دی د دې خو ډېر لوی ثواب دی او ډېر لوی اجر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان 40 ورځې 40 منځونه تکبیر تحریمه سره لاندې کې 40 منځونه تکبیر تحریمه سره د لاندې کو دی منافق نه دی د منافق نه خدای وویسته د اور نه براءت راغی څومره لویه خبره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغی یو مجلس ته او په هغه مجلس کې خلک ورسره ستړي مشي شروع کړل دلته جمع تیاره ده هلته کې ستړي مشي شروع شي نو ما خو تاسو ته ویلو چې د ستړي مشو خپل آداب دي ګورئ جمع ځینو چا سره ستړي مشي مه کوه پرې چې جمع لاندې کړي یا چې د قرآن شریف تلاوت کېږي اکثر موږ د پروګرامونو له لاړ شو هلته د قرآن تلاوت شروع وي خلک ټول راپاسې موږ سره ستړي مشي کوي نو زه خو د قرآن نه قیمتي نه یم قرآن قیمتي دی د قرآن اورېدل قیمتي دي نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي بلکې زه خو وایم چې د حضور پاک نعت هم ویلي کېږي نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېږدی د حضور پاک صفت کېږي ما وایه ستړي مشي چاته بس په یو سنت به عمل وشي که تلاوت کېږي د سلام هم نه او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وچې ټول به وعلیکم السلام لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورته رغاړو ځې د دې آدابو نه ځان خبر کړې نو خلق پستړو مشو په خیر د هغې غریب نه تکبیر اولا مونځ یې لاندې که لومبۍ رکعت یې لاندې که امام سره خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو
اله رکوع لراغې بس رکوع کې شرکت وکړو اگر چې بعض علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو تکبیر اولا دې لاندې کړه خو دا کمزورې خبره ده اتې پاتې شو تکبیر اولا نو بیا د مانځه نه پسې ژړل چا ورته ویل صاحب ولې چې اخوکړې پس تړې مشو کې وې نه نو دا ولې ژاړې وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولا لا دې ته مونږ نو په معتکف خدا لاندې کوي دا منظوره خدای را لاندې کړ چې لس ورځې اعتکاف دی وکړ 550 شو او چې نهر ورځې راغلې که میاشت یو کم دېر شوه نو څو شوې لکه 45 شو نو 40 نه لمونځونه زیات شو تکبیر تحریمه سره 40 نه زیات منځونه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې منافق نه او د اور نمبرې شوې څومره لویه خبره شوه تکبیر اولا او دریمه خبره مو ګوره نظر هم بچ شو تکبیر اولا نم د لاندې کړ او دریمه څه فایده را نفل به هم کې نفل به هم کې مازدیګر نه مخکې به 4 رکعاته کې چې بانګ وي ته به څه کې ولې ماحول داسې جوړ دی 4 رکعاته به وکړې د ماسپښین 4 رکعاتو سنت نه مخکې 4 رکعاته نفل دا کوي ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعاته یا 6 رکعاته پوره ماسخوتن به د فرضو نه مخکې 4 رکعاته وکړې تهجد به کې ماشاءالله نفل دی وشو تهجد دی وشو نور د خدای نه څه غواړي